د افغانستان یو طالب دیوبند ته تللی او هلته سبقونه ویل، بیمار شو او بیا وفات شو. د دیوبند بزرګانو هلته کې دفن کړ. هغه زمانه کې د خبر اوړو راوړو اسانتیا لکه د نن ورځې په شانتې نه وه. د طالب د مرګ خبر افغانستان ته لاړ او بیا د طالب خپلوان دیوبند ته طالب پسې لاړل. دې کې 6 میاشتې ولګېدې. د طالب خپلوان د دیوبند بزرګانو له ورغلل، وی موږ ته د طالب قبر وښیې، موږ طالب افغانستان ته وړو. علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ورته فضائل مسائل ډیر بیان کړل چې یو مړ یو ځل دفن شي نو بیا ایستل جایز نه دي، نه به وباسئ. خو د طالب خپلوان زورور وویل نه، موږ خامخا خپل مړي وړو. نو علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه، علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ته تم پښتون ادام پښتانه دي، لګې ته په پښتو کې پوهېږه. د افغاني صاحب ورسره په پښتو ژبه کې افغانانو سره خبرې وکړې، ډېر فضایل مسایل بیان کړل. خو د طالب خپلوان وایي یو خبره دا کېدی شي چې موږ د افغانستان نه ټول راشو، د دې طالب خوا کې ډېره شو اوسېدل شروع، یا دا طالب د دې ځای نه یوسو افغانستان ته. دې دوو خبرو کې به یو باندې عمل کوو او درېیمه خبره هم نه منو، موږ به طالب وړو. افغاني صاحب ورته د الله پټ رازونه مه لټوئ. خو طالب خپلوان زورورو، قبر یې کولو که او طالب یې راوویسته صندوق کې واچو، او چې څنګه قبر کولو شو نو د مشکو خوشبو شروع شوله. او بیا طالب د قبر نه راوویسته صندوق کې واچو او د دیوبند نه پېښوره پورې راوړو. او د پېښور نه افغانستان ته چې پورې باسي نو دغه ځای کې پولیس والا ورته ویل، وی دې صندوق کې تاسو د مشکو سمګلینګ کوئ، طالب مالب نشته، موږ به صندوق ګورو. د طالب خپلوان ورته وایي نه په تجارت پوهېږو نه په سمګلینګ پوهېږو، خو دې صندوق کې موږ طالب راوړی دی. آخر صندوق یې کولو که طالب یې ترې راوویسته، خو ذره مشک یې پکې بیا نه موندل. نو دا خوشبو د څه وه؟ دا د قرآن خوشبو وه چې د طالب نه د مشکو خوشبو روانېږي. نو دا د قرآن د درس هغه برکت دی. نو د قرآن سره مینه وکړه. قرآن برکتی کتاب دی او چا چې د قرآن خدمت وکړو، قرآن سره مینه وکړه، نو دا بنده به هم برکتی شي. او یوازې دا بنده نه بلکې د دې بنده خاندان به هم برکتی شي.